سلامي لقوم كرام. منار اسلامي رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار 9-3-1 گاونډي به تر هغه پر خوشاله بساته چې تر څو بر هغه رضا شوی نبی د الله تر دین دا ټول ارڅ بیانې ما وتا د نبی رسول الله حدیث پاک دا فرمایي وی نبی رسول الله او فرمایل والله لا يؤمنو والله لا يؤمنو قسم دی زما په الله تعالی باندې چې هغه انسان مؤمن نه دی هغه انسان مؤمن نه دی د الله تعالی پیغمبر قسم ور باندې خوري او بیا دا خبره تاکیداً دوه کرته ذکر کړي صحابه کرامو عرض وکړي چې اې د الله تعالی پیغمبره من یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبره دا کوم انسان دی چې هغه مؤمن نشي کېدلی کله چې د الله تعالی پیغمبر دا خبره کوي نو انسان دې ته متوجه شي من په ایمان کې څه ویلي دي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ایمانیت موږ تاسو ته معلوم دي آمنت بالله کې کوم ذکر دي د الله تعالی پیغمبر خبره مقصد دا دی چې اے مؤمنه په دې ټولو شیزونو ستا کې خدشه ګوره نقصان به کې پیدا شلو اوس دا کوم شیز دی چې د هغه د وجنه په دې ټولو کې نقصان پیدا کیږي نبی رسول الله ته فرمایي من لا يؤمن جاره بوائقه وې دا هغه انسان مؤمن نشي کېدلی چې گاونډي د حوادثو د مشکلاتو د مصیبتونو د تکالیفونو په امن کې نه دی تیزی نه خبر راته کوي نور قسمه مشکلات ما تر رسي پروګرامونه راته جوړي زما د ورکولو زما د هلاکېدلو زما د تباکېدلو د دې لپاره پروګرامونه راته جوړي د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې داس انسان هغه مؤمن کېدلی نشي هغه روح مؤمن دا نشي کېدلی یو ځل د نبی عليه الصلاه والسلام نه پوښتنه وشوله چې اې د الله تعالی پیغمبره په ټولو ګناهونو کې لوی ګناه کومه و ده عزتمندو یو لوی ګناهونه دي یو ورکوټ ګناهونه دي ورکوټ ګناهونه دا چې کله انسان ذکر اذکار وکي تلاوت وکي منځ وکي الله تعالی باغ سره معاف کوي لیکن لوی ګناهونه چې دي هغه بغیر د توبې نه قبليږي عزتمندو بیا توبه دوه قسمه ده یو نفس په خله باندې اقرار دی دا توبه هغه توبه نه ده چې د الله تعالی په نسبت باندې قبول ده نه توبه هغه توبه ده چې په دې خپل ګناه باندې خپېمانه شي او د الله تعالی نه بخښنه وغواړي او آینده د پاره دا عزم وکي چې زه به بیا دا د ګناه عمل بنه کوم نو چې کله دا شرطونه به موجود شي الله تعالی توبه قبلای نو ګناه کبیره هغه ګناه ده چې بغیر د توبې نه هغه نه قبليږي نو چې کله زمونږ استاد نه دا ګناهونه کیږي او په دې درې شرطونو باندې موږ تاسو توبه نه باسو دا ګناه زمونږ استاد نه معاف کیږي هغه درې عظیم او لوی ګناهونه کوم دي د حدیث پاک کې اشاره ورته شوی ده یو د هغه نه ده ان تجعل لله ندا وهو خلقك ایو دا دی د ټول عظیم او لوی ګناه چې ته د الله تعالی سره شریک برخدار حصدار جوړ کې او حال دا چې الله ته پیدا کړی سو وایي الله تعالی خو بچي ورته ورکي خو فلانکه قبر فلانکه بابا فلانکه بت او المرس بګمې دا هم ورکولې شي فلانکه بزرگ فلانکه بت والا او فلانکه المرس بګمې دا د خلکو نه مصیبتونو تکالیف تنه لري کوي خلکو تسترګي ور کوي د خلکو د بادو مرس خکې د دې وجنه ډیر خلک تاسو به وګورئ پلاسونه کې په خپو کې تارونه تړلې وي د دې مقصد دا دی چې دغه لاسونه دغه خپو کې تارونه دغه چې د مرض او مصیبت دالري کوي په عربو کې دې ته به کنجه کې ورته ویلي به د الله تعالی پیغمبر د دې شیزونه منع کوي چې اے مؤمنانو په خپل خپو کې ماشومان ته دا شیزونه ورته ما اچوي دې انسان د دین نه اوړي انسان وسه کافر کېږي مشرک کېږي ورسره د ټول نه عظیم لوی ګناه اول د الله تعالی سره شریک برخدار حصدار جوړول دي دویم یو انسان را لګيږي خپل بچي د دې وجنه وښني یره کچره کې دا رالوي شي نو د نفقه په کومه طریقې سره پوره کوم به د ته نفقه نشم رسولای د مصارف زنه شم پوره کولای دا را لګيږي هغه قتل کوي عزتمندو د بچو قتل کول څو قسم دي یو قتل کول د احکار دي چې انسان دا ولګيږي خپل بچي هغه په چاړه باندې یا په تور باندې یا په بل زرعي صدا تباہ او هلاکی دا یو قسم د عظیمه ګناه ده د بچي قتل کول دویمه طریقه ده انسان نسل بندي کوي لکه نن سبا د کفارو دغه مشن روان دی د کفارو دا خبر روان دي دریم د بچي وجل هغه دادي چې را لګيږي خپل بچي د قران او د حديث علم ورته ورکي منګو تاسو وګورو د چا بچي قران او حديث یادای بل ځان سره ضمیر کې وګورو کوم انسان هغه خپل بچي راوستلو او مدرسه کې عالم ته ویلي چې اے مولوی صاحب اے قاری صاحب زما دي بچي د قران او حديث ورته وخایا نه بلکې ټول دې پس لګیايو چې بچي باندې شپارسم اوکا دې د بار چې سبا په خېټه باندې زم مورشم او زما د بچم په خېټه باندې موړ ګرځيږي آیا دا د خېټه مړیدل دا خو د انسان او د حیوانات یو برابر راغی حیوانات هم د سحر نه تر ماښامه په دې په کوشش کې چې د خېټه مړ کی او ستام هم دغه مقصد شلو نو الله تعالی خو انسان ته اشرف المخلوقات ولې دی نو آیا ته اشرف المخلوقات شولې ستاد نور حیواناتنا
په څه شي باندې هغه فرق او تمیز راغی. د بچو وجل درېمه طریقه هغه دا ده چې خپل اولادونه د قرآن او د حدیث نه دا محرومه کړي. درېمه عظیمه ګناه دا ده، لویه ګناه، ډېره بدترینه ګناه چې انسان را لګېږي د خپل ګاونډي د بیبي سره دا بدکاري کوي، د خپل ګاونډي د حیا سره دا بدکاري او دارنګې زنا کوي. دا د ټول نه عظیمه او لویه ګناه ده. الله ته دا ګناه بغیر د توبې نه قبلوي. یو حدیث پاک راځي یو انسان را لګېږي د لسو زنانو سره بدکاري او بدفعلي کوي، دا به دومره عظیمه ګناه به نه وي. یو سړی را لګېږي د خپل ګاونډي د یو حیا سره هغه غلط روابط ساتي، دغه ګناه چې دا د هغه لسو زنانو سره د هغې نه بدترین او ناروا ګناه ده. یو انسان را لګېږي د خپل ګاونډي نه غلا کوي، د دې ګناه د لسو نورو کورونه انسان غلا کوي، دا د هغې نه عظیمه او لویه ګناه لري. دا دومره عظیم او لوی جرم دی. لږ ای مؤمنانو ځان سره سوچ وکړئ چې ګاونډي څومره حق لري. موږ د ګاونډي سره څه کوو؟ د ګاونډي سره همداسې په معمولي خبره باندې هغه موږ دغه شان کې شور او دغه شان کې هغه خبرې ورسره تیزو، په میاشتو میاشتو باندې، په کلونو کلونو باندې د یو بل هغه پوښتنې ته نه ورځو، د یو بل په پروګرامونو کې هغه نه داخلېږو. د الله تعالی دین موږ مطالعه کړی دی، د الله تعالی د دین نه موږ ځان خبر کړی دی. د الله تعالی دین د دې خبر اجازه نه ورکوي، بلکې د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې ای مؤمنه ته هله کامل او روغ مؤمن جوړېدلی شي چې ستا ګاونډي ستا نه خوشحاله او ستا نه راضي وي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، وایي زما یو ګاونډي و چې کله به یو حیوان به ذبح کړلو او هغه ګاونډي یهودي و، مسلمان نه و، په دغه هغه ګډ کې به خپله برخه هغه ته به لېږله به. د ابي ذر رضی الله تعالی عنه نه روایت دغه فرمایي، وایي خو نبي صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې ابو ذر وایي کله چې ته ښوروا پخه کې په دې کې لږ اوبه زیاتې کړه، دې دپاره چې ستا ګاونډي ته د هغه فایده ورته ورسېږي. رښتیا وایي چې دا عمل موږ کوو چې څومره زموږ نه اضافه کېږي په ډیران باندې غورځو، لیکن ګاونډي ته یې نه لیږو. خامخا خلک غیرت لري، په مخ کې سترګې لري، چاته څوک شکایت نشي کولی چې ته ما ته راولېږه. لیکن ای انسانه ته لږ خپله تمیز وکړه، عقل لري، سترګې لري، د ګاونډیانو د حال نه ځان خبر کا. دوی به بېګا ته څه به خوري، دوی باندې کومه شپه به تېرېږي به، دوی د څه شي ضرورت لري. ته په خپله مور ګرځېږې او دغه شان کې ستا ګاونډي هغه بربند او دغه شان کې په لوږه باندې هغه شپې ورځې تېروي. حدیث پاک راځي وایي کله چې هغه دوه ګاونډیان چې په دنیا کې دوی سره ګاونډیان وو، یو مالدار او بل غریب وو، کله چې ورځ د قیامت شي نو دغه غریب ګاونډي دا به د مالدار د هغه لستوڼي پرې وبند خلي، لمن به راونیسي او د الله تعالی په باره کې به شکایت به کوي د ده په باره کې الله تعالی ته، یا الله دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د خیر ښېګړې کارونه احسانات او زما سره همدردي هغه منع کړې وه، نن سبا زموږ همدغه زندګي همدغه حال روان دی. د ګاونډي د حال نه ځان نه خبرو، پروا یې نه ساتو. د الله تعالی دین د دې اجازه چاته نه ورکوي. د الله تعالی دین دا وایي چې ای ګاونډیانو په خپل مابین کې د ورورولۍ، د همدردۍ او دغه شان کې د خیرخواهۍ هغه زندګي اختیار کوي. د دې وجه نه حدیث پاک راځي د ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت دغه فرمایي، وایي خو نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل زنانو ته هغه بیان کولو، واز نصیحت ورته کولو. زنانو کې هم د ګاونډیانو سره ډېر هغه طرفګني او دغه شان هغه کنو بغضونه موجود وي. کله ګاونډی چې راولېږي بېرته ورته واپس کړي یا ورپسې خبرې اترې شروع کړي چې موږ دې ته ضرورت نه لرو، موږ ماړه یو، موږ دا موږ دا. لیکن د الله تعالی پیغمبر څه فرمایي؟ وایي لا تحقرن، ای مؤمنانو مسلمانانو زنانو د ګاونډیانو یو شی بد مه ګڼئ. اگر که تاسو ته په لوښي کې د ګډې او د بیزې هغه لاندې خپه چې څوک یې خوري نه، دی یې تا ته راولېږله، ترېنه قبول یې کړه، غاړې ته یې کېږده، دعا ورته وغواړه. د هغې نه وروسته که ته استعمالی که نه استعمالی، لیکن هغه یو ځل ته نه قبول کا. د الله تعالی پیغمبر دا طریقې سره موږ تاسو ته توصیه کوي. لیکن موږ را لګېږو ګاونډیان چې کله موږ څخه ښایسته اخلاق کوي، موږ هغې پسې خلاف خبرې اترې جوړو، د هغوی دغه شان مخالفت کوو. د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې ای مؤمنانو داسې اخلاق تاسو لپاره مناسب نه دي. د ابي هريره رضی الله تعالی عنه یو بل روایت دغه فرمایي، وایي خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دي، وایي ستا ګاونډي دی کوټه یې جوړه کړله، برنډه یې جوړه کړله، یو بل څه یې جوړ کړلو او ستا په دې دیواله کې دغه تیر او دغه لرګی کېښودلو، وایي دا مه منع کوئ. نو ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ای مؤمنانو د الله تعالی د پیغمبر دا خبره ده او تاسو د دې حکم نه څومره مخ اړوونکي یئ. خبره مقصد دا دی چې ای مؤمنانو دا یو عظیمه او لویه ګناه ده چې داسې عمل انسان هغه ادا نه کړي چې هغه ګاونډي په هغې باندې خفه شي او هغه ته تکلیف ورسېږي. سلامي سلامي لقوم
الكرام بدوا في الظلام كبدر التمام.